السلام علیکم ډیر ویورز ویلکم ټو مای چینل. دا زموږ سره په چپټر نمبر 4 کې د انګلیش پیپ ته د هغې چپټر نمبر 4 کې زموږ سره یو دوه درې واړه ټاپکس چې دي هغه پاتې شوي د هغې په باره کې به موږ سټډي کوو. موږ سره اوسئ ویډیو چې دی تر اخره پورې وګورئ. موږ سره سینټنس سټرکچر راځي. سینټنس سټرکچر چې دی دا په د ټیسټ په حوالې سره ډیر زیات امپورټنټ دی. ټیک شو. سینټنس سټرکچر چې دی په دغه باندې چې دی ډیر زیات کوېسچن چې دی هغه راځي. ټیک شو. نو موږ وایو ریډ د ګیون سینټنس اینډ نوټس ډیر سټرکچر. اولنی زموږ سره توقیر planted a tree. نو په دې کې وایي چې زموږ سره موږ وپېژنو چې توقیر څه شی دی. دا زموږ سره سبجیکټ دی. څه دی؟ سبجیکټ ته موږ فاعل وایو. په پښتو کې ورته موږ څه شی وایو؟ فاعل ورته وایو. او ورب planted چې دی planted نهالول. ټیک شو. نهالولو ته موږ څه شی وایو؟ دا زموږ سره ورب دی. څه شی دی؟ ورب. او ورب ته موږ په پښتو کې پیل وایو. اردو پښتو کې ورته موږ پیل ورته وایو. بل زموږ سره راځي اټري. اټري چې دی نو دا زموږ سره آبجیکټ دی. ټیک شو. آبجیکټ څنګه دی؟ دې ته موږ ډایرکټ آبجیکټ وایو. ټیک شو. ډایرکټ او انډایرکټ آبجیکټ چې دی پر روان سلایډ کې به موږ وپېژنو چې ډایرکټ او انډایرکټ آبجیکټ څه ته وایي. خو تاسو دلته صرف دا وپېژنئ چې آبجیکټ څه ته وایي. آبجیکټ چې دی دا موږ مفعول او مفعول چې دی موږ هر هغه کار ته وایي، هر هغه څیز ته وایي چې په هغې باندې کار شوی. ټیک شو. دا بل سینټنس چې دی ګرینډ مدر. ګرینډ مدر چې دی دا زموږ سره فاعل دی. او ټولډ ویل دا هم زموږ سره څه شی دی؟ ورب. بل زموږ سره د چلډرن. د چلډرن چې دی دا زموږ سره انډایرکټ څه دی؟ انډایرکټ آبجیکټ دی. او اسټوري چې دی دا زموږ سره ډایرکټ آبجیکټ دی. ټیک شو. آبجیکټ چې دی دا موږ مفعول ته وایي، سبجیکټ چې دی دا موږ فاعل ته، او ورب چې دی دا موږ څه ته؟ فعل ته وایي. ټیک شو. اوس راځئ چې وپېژنو چې یاره ډایرکټ او انډایرکټ او آبجیکټ او سبجیکټ او دا څه ته وایي. ټیک شو. وایي که نه ا سمپل سینټنس هیز. وایي چې یو زموږ سره سمپل یو ساده سینټنس وي نو په هغې کې به زموږ سره څه سبجیکټ وي، ورب وي او آبجیکټ وي. درې څیزونه چې دي د سمپل سینټنس دپاره ډېر زیات ضروري دي. دا درې څیزونه به سمپل که چېرې دا درې څیزونه په یو سینټنس کې و، زموږ نه یې تپوس وکړو چې دا کومه سینټنس دی، نو موږ به ورته ډایرکټ وایو چې دا زموږ سره سمپل سینټنس دی. ټیک شو. سینټنس کین سم ټایم هیو ټو آبجیکټ. کوم سینټنس چې بعضې سینټنس وي په هغې کې زموږ سره دوه آبجیکټ وي. یو ته موږ ډایرکټ آبجیکټ وایو او بل ته موږ انډایرکټ آبجیکټ ورته وایو. ټیک شو. سمپل سینټنس خو موږ وپېژندو چې په هغې کې به زموږ سره سبجیکټ وي، ورب وي او آبجیکټ وي. ټیک شو. خو موږ سره سینټنس کې داسې دغه هم راتلی شي وي چې په هغې کې دوه آبجیکټ دي. ټیک شو. دوه پکې آبجیکټ وي. سبجیکټ اوس موږ پېژنو چې څه ته وایي. سبجیکټ موږ په پښتو کې ورته موږ څه شي، اردو کې ورته فاعل وایو. څه شي؟ فاعل، کار کولو والا ته. somebody or something that perform an action. یو کس یا یو څیز. ټیک شو. چې هغه کار کوي. یو کس یا چې یو څیز چې هغه څه کوي، اکشن مطلب کار کوي، هغې ته به موږ سبجیکټ وایو. ورډ به موږ څه ته وایو؟ a word that show an action. ورب چې دی دا به موږ ته هر هغه ورډ چې هغه موږ ته څه ښایي؟ اکشن ښایي، کار موږ ته ښایي، نو هغې ته موږ څه شی وایو؟ دا کار کولو والا دی او دا کار دی، کم کار چې کوي. ټیک شو. بل زموږ سره راځي انډایرکټ آبجیکټ. انډایرکټ آبجیکټ به موږ څه ته وایو؟ a noun or pronoun from whom the action is done. دا کم نه چې زموږ سره کار کیږي، هر هغه ناون یا پروناون د کم نه چې زموږ سره څه کیږي؟ کار کیږي. ټیک شو. نو هغې ته به موږ څه شی وایو؟ هغې ته به موږ آبجیکټ وایو. ټیک شو. آبجیکټ ته موږ په پښتو کې څه شی وایو؟ مفعول ورته وایو. مفعول چې په چا باندې کار کیږي، نو چې د کم ناون نه یا د پروناون نه کار کیږي، نو هغې ته به موږ څه شی وایو؟ هغې ته به موږ ډایرکټ انډایرکټ آبجیکټ ورته وایو. بل زموږ سره راځي انډایرکټ آبجیکټ. څه شی؟ when whoever or whatever receive an action directly. چې کوم زموږ سره ډایرکټ اکشن ریسیو کوي. ټیک شو. چې څه ډایرکټ اکشن لکه په سمپل سینټنس کې چې زموږ سره کم یو دغه راشي که نه، کم ورب راشي، لکه کم کار کیږي، نو هغې ته به موږ څه شی وایو؟ هغې ته به موږ ډایرکټ آبجیکټ وایو. لکه اوس په دې سینټنس کې موږ وایو چې سټوري چې دا زموږ سره ډایرکټ آبجیکټ دی. دا کار دی که نه. سټوري ویل، څه کهاني ویل،
قصه کول چې دی نو دا زموږ سره کار دی او دا چلډرن چې دی نو دا ورسره هم ناست دي دیو هم څه کار کوي په دیو باندې هم څه کار کیږي نه لیسنینګ کوي نو دې ته موږ انډایرکټ آبجیکټ وایو او سټوري چې دی نو دا هم زموږ سره څه کیږي د لیسنینګ دی په دیو باندې کیږي په چلډرن باندې او په دې دا سټوري چې دی نو دا ویل کیږي نو دې ته موږ ډایرکټ آبجیکټ وایو ټیک شو لکه اوس زموږ سره سنټنس سټرکچر وذ ډایرکټ آبجیکټ ټیک شو لکه زیا بیلټ ا هاوس زیا چې دی نو هغه زیا سبجیکټ شو دا آبجیکټ شو سوري دا ورب شو دا آبجیکټ شو ټیک شو په دې کې مای فادر میډ سینډویچ نو دا درې پارت شو رضا ډریو پکچر دا زموږ سره څه شو سبجیکټ ورب آبجیکټ ټیک شو ډایرکټ آبجیکټ بس زموږ سره انډایرکټ آبجیکټ به راځي لکه ګوره مای فادر ګیو می ګیو چې دی نو دا زموږ سره ورب راغی څه شي مای فادر چې دی دا سبجیکټ شو دا ورب شو می چې دی دا څه شو انډایرکټ آبجیکټ څه شي آی او به ورته زه ولیکم او اولډ واچ چې دی نو دا زموږ سره څه شی شو ډایرکټ آبجیکټ شو ټیک شو په دې کې دوه خبرې راځي دوه آبجیکټس راځي دوه فایلونه راځي نو یو ته مونږ انډایرکټ وایو او یو ته ډایرکټ آبجیکټ ورته وایو بل چې راځي زموږ سره مدر ټول چې دی نو دا زموږ سره څه شی دی ورب د چلډرن چې دی نو دا زموږ سره څه شی دی انډایرکټ آبجیکټ او بل زموږ سره څه شی دی اولډ سټوري چې دی نو دا زموږ سره ډایرکټ آبجیکټ دی بل عایشه چې دی نو دا زموږ سره سبجیکټ باټ چې دی دا زموږ سره ورب هر سن چې دی دا زموږ سره انډایرکټ آبجیکټ شو او نیو کار یا کار چې دی نو دا زموږ سره آبجیکټ شو ټیک شو نو دا زموږ سره ډایرکټ او انډایرکټ آبجیکټ ټیک شو یو سنټنس دی په هغې کې صرف یو آبجیکټ ورکړی شوی دی لکه هاوس سینډویچ پکچر نو دغه ته موږ څه شوی چې دا موږ سره ډایرکټ آبجیکټ دی خو یو سنټنس دی په هغه کې دوه آبجیکټ ورکړی شوی نو هغې ته به موږ څه شوی چې دی کې زموږ سره یو ډایرکټ دی او یو انډایرکټ آبجیکټ دی بل زموږ سره راځي the story of the name of story and books are proper noun the name of story چې دی thirsty crow یا بل څه داسې story که نه د هغې نوم یا د بوک نوم د biology chemistry یا بل څه نو دا زموږ سره څه دي دا proper noun دی او proper noun چې دی دا به موږ د څه نه شروع کوو د capital letter نه به شروع کوو ټیک شو د capital letter نه به proper noun start کیږي لکه موږ مثالونه ته وګورو to لیټل کټن نو په دې کې دا ټو چې دی دا هم زموږ سره ورلډ دی لیټل چې دی دا هم څه شی دی دا زموږ سره دا څه شی دی دا دغه د فویم نوم دی زما په خیال یا honesty is the best policy په دې کې زموږ سره څه شی په دې سټوري کې دا د سټوري نوم دی ټیک شو دا بره هم د سټوري نوم دی ټیک شو او دا هم د سټوري نوم دی یا کلر اف پاکستان د پاکستان چې دی زموږ سره څه شی دی کم یو ناون دی پراپر ناون او دا کلر چې دی نو دا زموږ سره اولنی سنټنس اولنی شروع ده نو په دې ټایم کې به دا موږ څه شی لیکو چې کوم سنټنس سټارټ کیږي نو په هغه کې به هم کیپیټل لیکو او په پراپر ناون کې به هم موږ څه شی لیکو کیپیټل لیټر لیکو نو دا زموږ سره د چپټر نمبر 2 دا چپټر نمبر 4 چې دی نو هغه پاتې شوی دغه چپټر نمبر 4 چې دی هغه زموږ سره ختم شو او ان شاء الله پر روان ویډیو کې به موږ پنځم نمبر چپټر د انګلیش پنځم نمبر چپټر چې دی هغه به سٹارټ کوو ان شاء الله وزټ کوئ او پوینټونه چې دی هغه ځان سره نوٹ کوئ د الله په امان